الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة زمر مکی سورت دے نزول کی یوکم شپیتم نمبر پس د سورة سبانا نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کی یو کم سلویختم نمبر پس د سوره سواد نه ربط او مناسبت د دې سورت د مخکې سورت سره په غنو وجوهاتو ده یو دا په مخکې سورت کې ذکر وشو د دلایل نقلیه او د انبیاء علیهم السلام نه په دې صورت کې ادله عقلیه ذکر کړي یا مخکې صورت کې نفي د شفاعت قهري وا چې د الله نه څوک په زور خلاصول نشي کولای هغه کې واقعات او امتحانات د انبیاء علیهم السلام هغه ذکر کړل په دې صورت کې نفي د شرک فی العبادت یا مخ کی ویل ان هو الا ذکر للعالمین تو قرآن عظیم صداقت نو په دې صورت کې د نبی صداقت انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یا مخ کی انکار د مشرکان د توحید نه ذکر کا په دې کې داغي عقاید شرکیه دعوت صورت رد شرک فی العبادت خلاصه د صورت دا صورت 15 باب ده اول باب شلم آیت پورې ده پدې کې ترغیب دی اول ال القرآن بیا دعوت توحید بیا رد کې د شرک د مشرکانو او بیا دلایل عقلیه بیا تخویف اخروی بیا زجر او ترغیب توحید ته بیا تقابل د اوصاف د مؤمنانو او د مشرکانو بیا دعوت توحید او تخویف اخروی او بشارت تفصیلا دا شلم آیت پوری خلاصه شوا امتیازات د صورت ممتاز دے د نور صورتونو نا پا کثرت دلائل عقلیو پرد شرک فی العبادت دارنگی صورت ممتاز دے د نور صورتونو نا پا تقرب د مشرکینو الی الله چېغي په شرکی طریقه باندې الله تزان نږدې کوي دارنګه صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د فریقینو په قیامت کې چې یو ډله به جنت ته روانه یو به جهنم ته صورت ممتاز ده په ترغیب الی التوبه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ترغیب قرآن تا نازل دل دی کتاب دی طرف د الله نه چې غالب حکمت والا دی عزیز کی اشاره د صفات د قدرت تا حکیم کی اشاره د صفات د علم تا مقصد د قرآن د نزول سره ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ را لېږل دی تا ته کتاب بالحق د پاره د اظهار د حق فاعبد الله مقصد دا دی پس یوازې د الله عبادت کوا چې خالص کونکي اغل رد دین او عبادت بل څوک بنه شریکه الا لله الدين الخالص خبردار الله د پاره طاعت د خالص یوازې هغه بر مدد کې او هغه کسان چې د یې مدد کوي ما سوا د الله نه وای دی چې عبادت نه کوم د دی الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې د پاره چې نږدې کې مونږ الله ته په درجه کې او په مرتبه کې مشرکین ته چوي چې تاسو د دې پرشتو عبادت ولې کوي د دې بوتانو ولې کوي د دې پیغمبرانو ولې کوي نو هغه وی مړه مونږ خدای له عبادت اصالتن نه کو مونږ عبادت دی لکو چې مونږ الله پاک ته په درجه او مرتبه کې نږدې شو دی د الله نازولی دی او الله د دې منی چې مونږ د دې عبادت کو نو دی به زمونږ شپارس کوي الله ته مونږ به الله ته نږدې کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا
و عبادت نکو مونږ د دی مگر دې د پاره چې نږدې کې مونږ الله ته په مرتبه کې یقینا الله فیصله به کوي د دې په میانس کې په هغه څه کې چې دی په کې اختلاف کو یقینا الله توفیق نه ورکوي هغه چاته کاذبون چې هغه دروغجن او مرتد کفار انکار کوونکي یا ناشکرا کفار غټ کافر چې دا خدایان باطلا ایت الها وي ولو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء رد کوي په عقیده د اتخاذ الولد لو اراد الله ان يتخذ ولدا که اراده وي د الله چې ونی سنایبان لاصطفى مما يخلق ما يشاء خامخا ورکړي به الله دا غنه چې پیدا کوي سچ د الله خو یعنی کله نایبان نیول نو بیا د شه مشرکان د دوی په کار چې دی الله له خوخ کی چې داستا بچی دی او داستا نایبان دی هغه خو به الله ځان له خپل سر باندې بیا نیول چې کم د الله خوخ پاکی د الله لرو د الله یک یو زور اور دی پیدا کړی دی الله اسمانونو او زمکه بالحق د پاره د اظهار حق دا اوس دلایل خان یو دلیل اسمان نظم کے پیدا کړی دی د پاره د اظهار حق یکور الليل علی النهار راتاوي شپه لره پرز او راتاوي رس پشپه باندې تابع کړي د نور اوس پوګمې هر یو روان دي د پاره د نیټه مقرره خبردار د الله د غالب او بخنه کون کې غالب دی په خپل دشمنانو او بخنه کون کې خپل دوستانو ته الله خلقکم من نفس واحده بل دلیل پیدا کړی تاسو الله تعالی د یو جنس نه او به ګرځولې دا پیدا کړی د داغي جنس نه داغي بیبي او انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج معنی ته ګورا انزل په معنا د خلق باندې ځکه د خپل معنا کې نو انزل معنا دا چې را لېګلې دي د اسمان نه پتاسو اته قسمونه د زناورونه لکه غواګانې او وخان او ګډې او بیزې د اسمان نه نازلېږي تاسو کو نه ده نو انزل معنا خلقا اشکال ختم پیدا کړي او که خامخا دغه معنا کې نو بیا به داسې وایي چې راوری الله د بارانه باران لرا پاغي باندې فصلونه زرغونی او هغه بیا د زناورو خوراک دی نو گویا چې دا غیاګانو په وجه دا زناور ژوندۍ پاتې دي لکه چې دا د الله د اسمان نازل کړي ځکه د دې د رزق اسباب د بار ناراضي چې وبدي خو آسانه معنا دغه وکا پیدا کړي دی الله د زناورونو اته قسمونه اته داسې چې هر یو قسم کې نر او ماده دي کنه سلور دی اصل کې او خان نه دوا د غوان نه دوا د ګډو نه دوا د بيزو نه دوا نر او ماده شي نو اته بشي یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کی تاسو په خېټو د میندو تاسو کې خلقان په یو قسم پیدایش پس د بل قسم پیدایش نه فی ظلمات ثلاث پدری تیارو کې یو تیار د رحم بل تیار چې د نو آغا سترۃ الولد او بل تیار چې دا نو هغه د ویلې کېږي مې شمع والله عالم یا صلب الاب بطن الام او رحم ذالکم الله ربکم له الملک دی صفتن والا الله د استاسو مالک او رب د الله د پاره بادشاہی دا لا اله الا هو نشته بل عبادت مگر دغه یو الله دی دو نتیجې شو یو د دې صفتن والا الله د رب استاسو دویم نشته بل عبادت مگر دغه یو الله دی پس کم خواته سواړه ولې شوي ان تکبروا زجر او تخویب کہ انکار کوئی تاسو نے یقینا اللہ بے پروا دے عنکم ستاسو نا ولا يرضى لعباده الكفر نخو خی اللہ دخبل بندگانو لپاره کفر اللہ کہ تاسو ګوره انکار کوئی کنا نو اللہ ستاسو د عبادت او د ایمان نه بالکل بے پروا دے ولا يرضى لعباده الكفر نخو خی اللہ دخبل بندگانو لپاره کفر لرا کفر خوخ نه دے او که تاسو شکریا دا کوي د الله نو خو خی غیلر تاسو د پاره اجر بدر کوي
او نشي بارولی او بارون کې بوج د ګناه د بلچا بیا برب ستاسو ته واپس ستاسو پس خبر به کې تاسو پاغي چې تاسو وای چې کوم عملونه کول یقینا د الله پاک دی لیدونکو پس پوهه دې پرازونو د سينو باندې زجر مشرک تا کله چې ورسېږي انسان کافر تزر تکلیف دعا ربه رب خپل رب لره منیبا الیه عاجزی کون کې الله تا ثم اذا خوله نعمت منه بیا کله چې ورکه هغه ته نعمت خپل طرف نه نسی ما کان يدعو الیه پریر کې دی هغه حالت چې او چر بل الله هغه طرف ته من قبل مخکنا وجعل لله اندادا او ګرځي الله د پاره شریکان ليذل عن سبيله دې د پاره چې خطا شي د لارې د الله نه قل تمتع بكفرك قليلا ويسكوال بخبل كفر باندې لگا یقینا ته من اصحاب النار د جهنميانو نا امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره امن هو قانتنا واستقابل بين صفات المؤمن والكافر اي هغه څوک چې غي قانتون تابعدار د الله انا لیل په وختونو د شپه کې ساجدن کله په سجده پروت او قائم او کله ولاړ يحذر الاخره يريږي د اخرتنا یعنی داغه د عذابنا ويرجو رحمت ربه او امید کوي عقیده لري د ملک د رحمت د خپل رب نو جزاء محذوفه د کمن هو ليس كذلك اې دې کې دې شي پشان داغه چا چې هغه داسې نه نو دواړه کلم نشي برابرې دي او په دې ځای مدارک لیکلي چې دا آیت دلیل دی په دې چې ایمان بین الخوف والرجاء دی تم بم د الله د نعمتونو کې نو ير بم د الله د عذابونو نه کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وای زمان نبی آیا برابر دی هغه کسان چې پويږي او هغه چې نه پويږي یعنی مؤمن او کافر نه دی برابر ځکه مؤمن د خپل معبود په قدر پويږي او کافر په نه پويږي یقینا فاندو نصیحت تخریخا وندان د عقل قل یا عبادی الذین آمنوا ودې نه فرایض ذکر کوي د نیکانو غیل زیره وای چې زما بندگان هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي اتقوا ربکم ويرګي د خپل رب نه داغه حکمونه ومني داغه د نواهیو نه ځان وساتي د پاره داغه کسانو چې خيستا عمل کړي دي په دې ژوند دنیا کې خيستا بدلوي آخرت کې او زمکه د الله پراخه ده کې یو ځای کې رسو کې عبادت نه پریدي نو بل ځای ته لاړ شي خدای رب عبادت م پریدوي علما وایي لا تقيموا مع من يعمل بالمعاصي داغی چا سره مپاتے کېږي چې سو ګناونه کوي دا زه پرې دا بل زه لاړ شه الله الله شریک رحمت الله علیه نقل کوي د منصور نه هغه نقل کوي د عطوانا اذا دعيتم الى المعصيه فهربوا کله چې د ګناه دعوت دل در پرېښنو هغه زه نه وتختی ودا کار بالکل نشم کوله کله به پرېدم خدا نه کوي ګناه د وجه نه زه پرېدا وارض الله واسع عظمك د الله تعالی پراخدا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پور ور کولې شي صبرنا کو تاجر داغي بغیر حساب به حسابا چې چا صبر کړي دې په هجرت کې غلب الله به حساب اجر ور کوي حکوای ما ته حکم شوه دې دا چې عبادت وکوم دې او الله خالص کونکي مده الله لره خپل دین لره د شرک او د ریاکارینا و امرتو ما ته حکم شوه دې د دې چې شمز اول د غاړه کې خودن کو نه دې امتنا وای زیریګما دا جواب د سوال یری چې ته ولی زمنګ د خدایانو عبادت نه کینو جواب وای چې زه یریګما کما خلاف وک درب زما د عذاب درزل وینا قل الله اعبدو وای د الله ز عبادت کوما خالص کون کې مده الله تدین خپل تنو خپل تابعداري لرام فعبدو بس عبادت کوي د چا چې خوخي تاسو ما سوا د الله نه دا امر د تهدید د پاره دی دا نه گینه چې بس څوک د خوخي غل عبادت کوي زه تغک نه کوم هو یقینا هغه تاوانیان هغه کسان دي چې تاوان کې چولې د خپل ځانونو خپل اهل د قیامت پر ازا یعنی قیامت پر ازا نه تاوان به قیامت کې ښکارا شي ګینه دلته نه تاوانی دي
خبردار یقینا د تاوان ښکارا د لپاره من فوقهم ظلل د پاسه د دینبا سوري د ورنا یا وریزی به د ورنا او یا مدارک معنی کی ظلل تبقی به من النار د ورنا ومن تحتهم ظلل او لاندې د دینبا تبقی ذالک یخوف الله به عبادا دا یری الله په دې باندې خپل بندګانو لرا یا عباد فتقون اے زما بندگانو ویریږي زما د خلاف نه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها حالات د مؤمنانو او دا غي شپږ صفاتونه هغه کسان چې ځان بچ کړي د طاغوت نه د عبادت د غیر الله نه ان یعبدوها ان د غي د عبادت نه یو وانابوا الی الله دویم راګرځي الله ته د کفر او د شرک نه توبه او باسي درې لهم البشرى د پار زیره ده فبشر عباد فزیر ورکا زما بندگانو تا الذین یستمعون القول دا دریم صفت دا کسان دی یستمعون القول چه غیغوک دی القول یومانا هر خبری تا اری وینا تا نو ار خبر منینا فیتبعون احسنا تابداری که داغی خبری چه خیستا دا اوری دار چا خبره خو منی آغا چه کم صحیح خبره دا یو یا یتبعون القول قول مراد قرآن غوگ دی تابداری کی القول دا قرآن عظیم فیتبعون احسنا پس اغی تابداری کی احسنا دا غی دا اوامر طول احسن نکنا اولئک الذین دا کسان دی احسن مانا دا غی دا محکماتو دا کسان دی چې هدایت کړي دی دیتا الله تعالی او دا کسان دی خاوندان د کامل عقل خالص عقل والا دا خياران او عقل مندي افمن حقت علیه کلمۃ العذاب استقابل د صفات د مؤمن او د کافر کې ایا هغه څوک چې ثابت شوی په هغه باندې کلمه د عذاب یعنی کافر دی والله وی زبا عذاب ورکوما کمن هوا لیس کذالک مقدر برو باسی اے دے کے دیشی پشان داغی چاچے غدا سے نئی افا انت تنقذ من فی النار اے تخلاص اولی شے نبی آغا چالا رچے اور کی پرات دی استبہام انکاری دے بالکل انشی خلاص اولی لیکن آغا کسان چیزانی بچ کڑے دے دا خلاف دخبل ربنا لهم داغی دا پار غرفن بنگلی بی من فوقها دا پاس داغی نا غرف مبنیہ بالا خانی بی مضبوطی جوڑے شئی او بیگی بلاندی دونو داغین نیرونا وعده دا اللہ تعالی دا حقا او اللہ خلاف نکی دخپل وعدینا جنتیانو لبا بنگلی خان او خوش نصیبہ پکی اچت ناستی حدیث کے راضی دا جنتیانو دا بنگلی بداسی چه دا اچت سری چلے کنا دا با تاسو داسی وی نئی لکه سنگ چه تاسو پاسمان کی ستوری وی نئی دا سی اچت با یو زلیگی و دا سی بنگلی وی علام تران اللہ انزل من السماء ماء اس دویم باب دی تریو سلوی اختمایت پوری پدی کی دو دلائل عقلیہ بیا تقابل ذکر کئی دا اوصاف دا مومنانو دا مشرکانو بیا د ترغیب ال القرآن او تخویف اخروی بیا زورنا د مشرکین تو مثال د موحد او د مشرک او زواجر ورکی منکرین او تسلی نبی علیہ السلام تا او ترغیب قرآن تا علام تران اللہ انزل من السماء ماء ایت نگوری یقینن اللہ تعالی را ورید برن باران لرا فسلکہو ینابیع فی الارض فچلے غیلر پر شکل دی چینوں کی پزمکہ کی ثم یخرج به زرعان بیا روباسی پائیبان پسل چه مختلفی دا غیر رنگونا ثم یهیجو بیاوچی فتراہو مصفرہ وینی بتاغی پسل رزیڑا ثم یجلو حطواما بیاو گرزی غیلر مات رامات یقیناً پدے کی خام خان نصیحت دے دا عقل مندو خلقو دا پارا سنچ دا پسل ختم شی دا شان بچ دینو دا انسانان مخیر کے ختم شی دنیا پانی دا کنا اب دے کی اشارہ دا اثبات دا قیامت تا
افمن شرح الله صدره للاسلام واستقابل په مابین د صفات المؤمنین والکفار کې ایا هغه څوک چې پرانسته د الله دا غسینه دین اسلام ته دا اسلام دا غ په سینه کې ورننه باسلې نو کمن هو لیس کذالک مقدر رو باسا ایا کې دې شدا مسلمان چې الله سینه کولاو کړي د داغي چا پشان چې هغه دا سینه دې سینه کې داغ اسلام نه دی ورننه وته کلم یو شان نشي کېده فهو على نور من ربه پس دا مسلمان چې الله دین ته سینه پرانسته ده د په نور باندې طرف درب دا غنا پرنای طرف درب ددنا فويل للقاسيه قلوبهم من ذکر الله پس هلاکت دی دا غستفت زرنو علاو دا پار دا اللہ دا ذکرنا دا کسان دیلی پا گمراہ اخکارا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیا ترغیب قرآن تا دا پار دا زوال دا قسوت اللہ غزاد دے چلک لگی را لے گلے دے اغا کتاب چی اغا خیستا خبرد دا طولو خبرونا کتابا متشابہا کتاب دے متشابہ دے یو بل سرا الفاظو کی متشابہ دے تقشعر مسانی بیا بیا مکرر ولیشی تقشعر منه جلود اللذین غنه زکشی د دین د سرمنو دای کسانو یخشون ربهم چیریږي د خپل ربنا ان زګشی د دین سرمن دای کسانو چې د رب نه یریږي او بیا نرمشي سرمن داغي حسن داغي د الله ذکر تا مؤمن چې زړی صفای او قران په صدق دل سره اوري په دې بدن باندې د اقتدا سرانیږي کنه چې سړی او ته حیران شي د الله د یری او چې کله یو سړی سره کې د الله یره نه نو هغه باندې بیا د بدی لګي خان الله دې زمون په زړه کې خشیت الهی پیدا کړي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم غنه ذکر د دینه د سرمنو دای کسانو چې یریږي د خپل رب نه بیا نرمي شي سرمنه داغي حسن داغي د الله ذکر تا پدیزه کې قرطبی او امام آلوسی پر روح المانی کی باغی باطل صوفیانو باندې سخرت کړي چې پزان وجد راولي وی الله خود مومنانو صفت دا خي چې داغي سرمنه باغی باندې بخترا نیک شي او به زړه د الله ذکر ته سرمنه د الله ذکر ته خپ اطمینان باندې کینی دا نه چې سچل پیوشي او کوونه وي او چغي وي او د ځان نه خبر نه صحیح شو ذالک هدى الله دا هدایت الله دې هدایت کې پدې سره چاله چې غواړي او چاله رچ گمراه کې الله پس نه ویغله سوکلار خودن کې افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه تخویف منکرین ہوتا مولانا سے قانون دارے چې انسان حتی الوسع د خپل مخ بچ کی تکلیف نه یو سړی له سړی سپېړه ورکې په دې مخ دې زر لا سوچت خیال دې مخ زر واړي که یو سړی باندې بل تکلیف دی کنه نو دې زر داغه نه مخ بل خوا واړي مخامخ مخ دې د وسره بچ ساتي ځکه دا نازک او اندامونو مجموعه ده او د حسن مجموعه ده دا نازک دې تکلیف هم نشي برداشت کولای ډېر نو همیشه تم چې یو سړی باندې مشکل راځي نو د مخ اړي او بل ځای وته مخامخ کوي خو مخ بچ کوي خو کافران چې جهنم ته ورځيږي د دې د لاسونه به شاته تړلي سټ سره نو د دې بل ځای نشته لري دای په مخامخ دی ورته ورځي نو مخ به اول سوځي خان افمن یتقی آیا غسوک چې غزان بچ کوي به وچی په خپل مخ سره د ناکار عذاب درځي د قیامت نه کمان هو لیس کذالک تقدیر رو باس آغا کې دیشی پشان داغی چا چې هغه داسې نه کلم نشي کېدی وبویل شي ظالمانو ته وسکه سزا داغی چې تاسو کوم عملونه کول کذب الذین من قبلهم تخویف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبه او سابقه نسبت دروغ کړي وغي کسانو چې په خوا د دینو پس راغلي وغي ته عذاب دا غزینا چې دا غي ور باندې د سره لا يشعرون غي ور باندې نه پویدل وسوس کول الله پاک غي تال خزیا عذاب د رسوای په ژوند دنیا کې او خامخ عذاب د آخرت خډیر لوی دی لو کانوا يعلمون
کاش کے چرته دی پوی دی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن ترغیب قرآن تا په تحقیق سره بیان کړی دی موږ خلکو ته په دې قرآن کې دار قسمه مثال نه ضروری نه دیر پاره چې دی پند او نصیحت والی قرآنا عربیا غیر ذی عوج الله والله قرآنا دا قرآن دی قرآنا دا حال دی په لغوي معنا دی نو معنا بداو کی قرآنا معنی ته ګوره قرآنا لغوي معنا یعنی دا پدا سے حال کی چې لسته شي تر قیامت پورې قرآن معنا لستل کنه دا سے حال کی چې لسته شي تر قیامت عربیه په عربي زبان دی غیر ذی عوج چې نه خاوند کوګوالی اس قسم شک پکې نشتا اختلاف پکې نشتا تضاد پکې نشتا تناقض پکې نشتا دیر پاره چې داخله کې تقون ځان بچ کې د دروغ او د کفر نه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون مثال د مشرک او موحد بیانې الله مثال د یو سړی چې کې شریکانی دی او بل مخالفه ورجلا سلما لرجل او بل سړی आवाज د یو سړی غلام دی هل یستویان مثلا آیا برابر دي دا دواړه په مثال کې کلم برابر ندی الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون صفتونه د کمال دی خاص الله د پاره بلکې اکثر د خلقونه نه پويږي مولانا سے الله مثال بیانې د مشرک او د موحد مشرک د ګڼو خدایانو بنده دی او موحد د یو الله بنده دی دا دواړه نه دي برابر مثال داسې دی لکه یو غلام د ګڼو کسانو غلام دی او هغه ګڼ داسې دي چې متشاکسون هغه هم د یو بل مخالف د یو بل دشمنان د یو بل سره نه لګي نو دا یو پکار کوي او چې ډوډۍ ټیم راشي ته ځا بل نه صبر ډوډۍ وخوري الته چې لاړ شي هغه مو خدای خلاصه کړی د اشنا کار کوه ډوډۍ بدل ته خړلې وکنه چې تر اوسه د کارونه کول بیا په کار ولګي نو ډوډۍ زه معلوم نه دی او کار نه سر نه وزګاریږي تنخواه ولا نه ورکوي او خدمت سرمن تیړي یو هغه دې درکې بل وی هغه دې درکې نو دا غلام غریب پر ژوند پریشان دی ولی چې دا د ګڼو کسانو سره د ګڼو کسانو غلام دی او هغه ټول ور باندې زور لګي نو دا غلام چې د ګڼو کسانو غلام دی او هغه غلام چې د یو سړي غلام دی کار او توخی هغه وکړو چې راشي بیغه مډډه ولګي دا دواړه برابر دي د یو سرمن وزي او د بل مزي وکړلې نو دغه شان هغه مشرک چې ګڼو تر مدد شي وي هغه او هغه موحد چې یو الله تر مدد شي وي هغه دواړه کلم نه دي برابر ها الحمدلله صفاتنا د کمال دی आवाज الله لرا بلکې اکثر د خلقنا لا يعلمون نه کويږي انک میت و انهم میتون دی کی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او رد په مشرکین باندې مولانا صاحب د کافرانو ویلا وې سړی د پیغمبر نوم ډیر تنگ شي بس سارو ما خامره ته لګیا دی او مسلې کوي نو ویلې زمړه لک صبر وکي یو کس ته کنه مړ بشي او خلاص بشي ته نو الله پاک وایي چې نبی کته مړ کیږي نو دای باندې مړ کیږي دای باندې مرګ راځي کنه انک میتون یقینا تمړ کې دن کې و انهم میتون او یقینا دای چې دای مړ کې دن کې دی مرګ په ټولو راځي او چې مرګ راشي ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامه فرض د قیامت باندې عند ربکم پنځ درب تاسو تختصمون بحثونه بکوي جګړې بکوي نو دین دا معلومه شو مولانا صاحب چې د مرګ نه خلاصې نشتا او مرګ په ټولو خلکو باندې راځي نبی او ولی نیک او بد ټولو باندې ښا انک میتون و انهم میتون په دې ځبانه قرطبی لیکلی دی چې الله پاک د نبی د مرګ خبر مخکې نه ورکړه په ژوند باندې ولی ویلی الله یختلفو فی موته کما اختلفت الامم فی غیره چې خلق د نبی علیہ السلام په مرګ کې چرته اختلاف نه کی
لکه مخکنو امتونو چې د نورو پیغمبرانو په مرګونو کې اختلاف کړو نو مخکې الله دا قانون راولېږي چې نبی باندې به مرګ راځي دا څه ناشنا خبره نه ده ګورې ښه او تر دې پورې حتی ان عمر لما انکر موته احتج ابو بکر بهذه الآیه فامسکا وې تر دې چې کله عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام د مرګ نه انکار وکړ چې کما د چا نه واورېدل چې د الله نبی مړ دی نو په دې توره به سر کټ کوم نه دی ژوندی دی چې کله دا وی نو حضرت ابو بکر ورته وی چې عمره دا آیت ورته پیش کړ چې الله په قرآن کې وایي انک میت و انهم میتون نو عمر وروره د خپل خبرې نه منې شو رجوع وکړه وی بالکل بس صحیح ده زما خبره مخکې صحیح نه اوس دا چې د الله نبی وفات ټیک شو دای مخکې نه دی د پاره راوړ که دا آیت نه وي نو دا لانجې به ډېرې وي چا به مړ دی او چا به مړ نه دی نو ټول صحابه په دې متفق شو چې د الله نبی څه شو وفات شو په دې آیت په وجه باندې او بل وجه دا ده الله د نبی د مرګ خبر ورکړ په دې باندې چې دا ټول دنیا خلک پوه شي چې د نبی مرتبه بهشکه ډیره اوچته ده او ډیره اعلی ده خو د مرګ په مسله کې نبی او غیر نبی دواړه یو شان دي ټول باندې به مرګ راځي د مرګ نه هیڅوک بچ کېدی نشي ابن کثیر هم لیکلی دی چې دا هغه آیت دی چې ابوبکر په دلیل کې پیش کړو د الله د نبی د مرګ په وخت کې حتی تحقق الناس موته چې خلقو ثابت شو د نبی رسول الله مرګ تحقق الناس موته خلقو ته ښکارا کړه واضح کړه الله د نبی مرګ خان دا آیت پیش کړو او د سورته آل عمران آیت 144 شو ما محمد الا رسول چې نه د محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله رسول دی دا دواړه آیاتونه انک میت و انهم میتون یقینا تم مړ کېدون کې او دای مړ کېدون کې او بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت په خپنیز درب تاسو باندې به باسونه کوي فمن ازلم ممن کذب علی الله زجر سوک دې دې لوی ظالم دا چانه چې دروغي جوړ کړی دی په الله وکذب بالصدق او نسبت دروغي کړی دی قران ته اس جاءه کله چراغ دا قران غتا الیس فی جهنم مسول للکافرین اینه دې په جهنم کې زیاده کافرانو بشک چې دی والذی اجاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق هغه کچرات لیکړي دي پرشتیا او صدق به او تصدیق کړي دي پاره باندې یو معنا خدا دا جاء بالصدق نه مراد څوک دی جبرئیل علیہ السلام دی وصدق او تصدیق کړي دي به دا هغه دینه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل هم رښتیا راوړي دی او د الله نبی هم دا تصدیق کړي نو شک پکې د کم ځای راغی یا جاء بالصدق د دینه مراد د الله نبی وصدق به نه مراد مؤمنان اول پکې ابوبکر صدیق شو چې سړی د الله نبی رښتیا دعوت راوړا نو ابوبکر او مؤمنانو تصدیق وکړ یا جاء بالصدق نه مراد چې چا د لا اله الا الله کلمه وی وصدق به نه مراد چې د الله د نبی تصدیق وکړ محمد رسول الله ویرا خداغه تصدیق وکړ دغه کسانو د متقیان د دې پاره بیا چې د یغواړي پنځ درب د دی باندې او دا د جزاء المحسنین بدله د خیستا عمل کوونکو لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا عاقبت به دای ډیر پاره چې لري کې الله د دینا ناکار هغه چې دای کوم عملونه کړیو او بدله به ورکړي دی له به احسن الذی په ډیر خیستا هغه سره کانو یا عملون چې ودې چې کوم عملونه کول الیس الله بکافن عبد تسلی نبی علیہ السلام او مؤمنانو ته آیا نه دی الله تعالی بکافن عبد کافی د خپل بنده د پاره بشک چې الله کافی دی یریتا بالذین من دونه پای کسانو چې ما سوا د الله نه دی چاله چې گمراه کې الله پس نه به هغه د پاره سوک لار خودن کې او چاله چې هدایت کې الله نه به هغه سوک گمراه کون کې آیا نه دی الله غالب او خوند بدلی غستو ولا انسان تم من خلق السماوات والارض دلیل عقلی سلورم نمبر کته پوسو کې دین چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا لا یقولن الله
خامخا دی بوی چی اللہ وی خبر راکے ما تدعون من دون اللہ داغی چی تاسوی را مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا ان ارادنی اللہ بزرین ارادو کی ماتا اللہ دا تکلیف رسولو حل ہن کاشفات ذرہی ایدی دی لری کون کے دا تکلیف دا اللہ تعالی او ارادنی بی رحمو کی ارادو کی ماتا اللہ دا رحمت رسولو حل ہن ممسکات رحمتی ایدی دی بندون کی دا رحمت دا اللہ ندلت اللہ مقدر دے ابن جریر و نور مفسرون لکلی این اللہ دینا دا اللہ رحمت بندولی شی و دا اللہ دا تکلیف و عذاب لري کولی شي یا دا سکوت دلالت کوي په اقرار باندې الکه دا هن ضمیر د مؤنث راړه نو یا خو علما وی دا غي ضعف ته اشاره ده چې کمزور مخلوق نه د زنانو را مدد کوي او یا مراد هغه خاص مشرکان دي چې هغه د عزا عبادت کو او هغه یو مؤنث درگاوا پیری پکې و او په وای کافی دې مال را الله په دې الله دې ځان اوس پاری ځان سپارون کې قل یا قوم اعملوا على مكانتكم الله اوس د توکل بیان وک اوس اعلان د براءت وای چې قوم زما عمل کوي په خپل طریقه دې زورنا دخا دانه چی اجازت ورکا زعمل کون کے مد بیان زرد چی کوئی بشیتا سو پانجام دخ پل عاقبت باندی یعنی پانجام دخ پل عمل باندی سوک دی چی رازی باغتا عذاب چی رسواب کے غیل رام نازل بشی پاغبان عذاب ہمیشہ داخرت انہا انزلنا علیک الکتابا للناس بالحق ترغیب قرآن تا یقینا منگرا لے گلے تابانی کتاب للناس ټولو خلقو د پارا د حق د پارا للحق بالحق کے معنی په حق سرا په بیان د توحید او پر د شرک درو خبره پکې نشتا فمن اهتدى فلنفسه چاچه ہدایت حاصل کنو پہلے د خپل ځان د پارا دا ومن ضل او سوک چې گمراه شو فانما يذل عليها یقینا سزا د گمراه کېدو پاغدا وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دې باندې به وکیل ذمہوار چې ته په زور باندې غني دین تراولي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اوس دریم باب دې تر 53 آیات پورې پدې کې اول دلیل عقلی دی او بیا نفی د شفاعت قهری او بیا زجر ورکی په اعراض د توحید بیا دلیل وحی بیا تخویب اخروی او زجر په اخر کې بیا دلیل عقلی پشپغم زل الله يتوفى الانفس حين موتها الله پاک روح اخلي د نفسونو حين موتها په وخت د مرګ داغه کې د مرګ حقيقي داغه کې والتي لم تمت في منامها او روح اخلي داغه نه چې فیصله د مرګ نه د شوی پاغي په حالت خوب داغه کې فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى پس ساری الله اغلرا چې پاغي د مرګ فیصله کړی دا هغه بل را لېږي علاج المسمن تر نیټه مقرره پورې یقینا پدې کې خامخانه کې د عبرت د قوم د پاره چې سوچ او فکر نه کار اخلي د دې آیت څه مطلب دی د آیت مطلب داره تفسیر ماجدی لیکلی دی پښتو کې لاند مطلب دا دی هغه اردو کې لیکلی دی چې د هر انسان په دې بدن کې دو قسم روح دی ښا یو قسم روح هغه دی چې د هغه د غستو د وجنا انسان مړ کیږي او د انسان ټول بدن نقل او حرکت ارڅ ختم شي دویم قسم روح هغه دی چې هغه د ادراک دی لیدل او ریدل ګرځیدل دادی نو دا د خوب په وخت کې الله د انسان نه واخلي سړی ژوندی دی لیکن لیدل نه کوي ژوندی دی او ریدل نشي کولی ژوندی دی ګرځېدل نشي کولی او د دنه د ادراک والا روح الله پاک واخلي نو چې کوم انسان باندې الله دا دواړه روحونه څوک اخلي الله نو په کوم انسان چې الله د مرګ فیصله کړي کنان چې انسان ودشي
نو د ادراک والا روح ته الله غسته کنه نو هغه د نسا والا روح هم ته وباسي انسان مړ پاتې شي او که چرته یو انسان باندې الله پاک د مرګ فیصله نه کړي نو چې کله دنه د ادراک والا روح والی او دی ودشي نو چې ودی تر سو ودی چې کله راویخیږي نو الله وته د ادراک والا روح بیا را واپس ویښشي سترګې لیدل شروع کی غوږونه اورېدل شروع کی لاس په حرکت شروع کی جبه خبرې شروع کی ټولې خبرې بیا به حال شي دیو جن النوم اخو الموت خوب چې دی نو دا د مرګ رور دی مشابه دی د مرګ سره خان نو لہذا چې یو سړی ودکیږي کنا نو دی به څنګه دعا وایي اللهم باسمک اموت و احیا الله ستا په نوم زمړ کېږم او ژوندی کېږم یعنی ودکېږم او بیا به راویښېږم نسبت د مرګ ورته وکړه او چې کله دې د خوب نه راپاسي نو الله غټ احسان وکړ ګوره دې بالکل لکه د مړ سره مشابه وخا خدای اوس بدن دمه شو خوب پوره شو الله راپاسو په دې خوب کې الله مړ نه کړو د الله شکرې دې ادا کړي نو دې دعا وای الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور صفاتونه د کمال دی الله غی ذات لرا چې منګه بیا را ژوند کړو پس دا غینه چې منګه مړ کړو مړ کله وی ته خودوي نو د خوب ته مرګ وي زکه دا د روح د مرګ سره رور دی مشابه دی چې کوم ذاتو د کړیو بیا را بیدار کړو او د څنګه چې د خوب نه را پورته شو دغه شان چې مونږ مړ شو کنه نو د قبرون نه به یو ځل را پورته شو د الله دربار کې و پیښ شو ها النوم اخو الموت نو زمر خو باندې راغلي پزان باندې تا ته پته نه نو خوب خو ډیر کې کنه نو ته چې ود شي نو سره تخکاری پیمانی وای زمر خکاری به وای دا بدعتيان چې وای دی قبر کې د انسان ته د مړې بار دا ژوندې انسان ته بار مخکاری دا سوچو کې دا وسشاري ودته نخکاری نو مړی ته څنګه ود چې د ژوندې صرف د سترګې پټې کړې دي او مړی لم داخله سترګې پټې کړه او دومره منو خاورې پیری ان بیا وی دا ګوره د خاور د لاندې تای است سوچو کا نو بیا مونږ ته وی دی اولیاء نه منی دی لکه منی د خدای صفات ورکو منی ود سړی چې دینو आवाज نه اوري تر سوچ ودی چې اوري بیا خوراوي شي کنه چې تر سو ود دینو आवाज نه اوري نو ژوندې د مړی لکه ځنه اوري ود ګرځیدل نشي کولای بیغه مفروض دی کټول خلک زیزي به خدای ته ود پاتې شو بس پروت دی نو ورور مړی بسنګ وګرځي چې هغه ته مړی کوړتم راځي او چکاریم را لګي دا واست سوچو کزانو زاشتو اخر انصاف وکړه ها نو دا دو قسم روحونه د انسان بدن کې یو سره انسان مړ کیږي یو سره انسان نسکیږي صرف هغه تصرف ختم شي ادراک حس دواړه الله اخلي الله يتوفى الانفس عثماني تغورا الله پاک روح اخلي د نفسونو نا حين موتها په وخت د مرګ حق موت حقيقي داږي کې چې کله الله اراده کړی چې د باندې مرګ راواله ما روح ته سوک اخلي الله دلته الله یاد کله فرشتہ یاد دا فرشتہ د چا په حکم راځي د الله په حکم نه وای چې روح سوک اخلي الله پاک اخلي خان الله والتي لم تمت في منامها او هغه هم اخلي چې پاغي فیصله نه ده شوی په حالت د خوب داغي کې یعنی معنا بداشي توفى الانفس التي لم تمت في منامها روح اخلي داغي نفس نه چې پاغي فیصله نه ده شوی د مرګ په وخت د خوب داغي کې کوم روح ته اخلي د ادراک او د تصرف فيمسك التي قضى عليها الموت اغه روح سار کې د ځان سره چې کم باندې د مرګ فیصله کړی دا هغه واپس نه را پریدي بدن ته لا يردها الى البدن کبیر کې امام رازی وی بدن ته بیا نه را پریدي او دا یاران وی چې د قبر کې بیا وته واپس کیږي دا روح خان نو دا اوس د قران آیت دا وی او دی دا وی حدیث د بارے ابن عازب یوازې دا صحیح احادیث مقابله نشي کولای امام الوسی روح المانی کې وی چې پای کې تصریح د شهید او د مومن روح په جنت کې دی په اعلی علیین کې دی
او د فاجرانو د کافرانو روحونه په سجین کې دی هغه سره بس خان ويرسل الاخرى ولعليك نور لرا الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې یقینا پدې کې خامخانه خدای عبرت دی قوم د پاره چې سوچ او فکر نه کارلی امت تخذوا من دون الله شفعاء زجر پاکیده شفاعت شرکی اے دې نیولې د ما سوا د الله نه شفعاء نور شفارسیان وایا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون اگر کې دې چې مالکان دې دې او سید شفاعت او نه پکې عقل شتا قل لله شفاعت جميعا وایا الله له اختیار د شفاعت دې ټول دې الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه دا بیا به الله تعالی ته واپس کړی شي تاسو واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره زجر کله چې یاد کړی شي الله یک یوازې نو تنگ شي زونه دای کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې چې توحید بیانې نو مشرکان تنګيږي او کله چې یاد اول شي کسان چې ما سوا د الله نه دي ناسا په دې خوشاله قل اللهم فاطر السماوات والارض وای چې الله اے پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه پویا په پټو ښکارو باندې تب فیصله کې په میاز د خپل بندګانو کې پاګه سکه چې ودی پای کې چې اختلاف وکاو نو جواب محذوب دی الله ما ته هدایتو کې پاګه سکه چې خلکو په کې اختلاف کړي دي ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا واستخویف اخروی کچر تشیدای کسانو لپاره چې ظالمان دي یعنی شرک کړه دی غس چې زمکه کې د ټولو په مثال داغي باندې چې د سره دي خامخا په دی بور کې دی پاغي سره د ناکار عذاب درځي د قیامت نه او ښکارا بشي دی تا من الله د الله د طرف نه ما لم یکونو یحتسبون هغه عذابونه چې دی ور باندې ګمانم نکو دی ته خدا غب ښکارا کېدا هغه عذابونه بو تخکارا شي وبدا لهم من الله سيئات ما وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون امام مجاهد وی او امام سودی چې د خلکو عملونه کړیو س اعمال او دی ویل چې دا نیک اعمال دي نو چې قیامت کې کله وګوري نو هغه بس هغه به ګناو نه لکه دی ویل ګورا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منگ دے نیکانو بندگانو عبادت نکو مگر دے دا پارا چھ منگ اللہ پاک تا پا مرتبہ کی نزدی کی نو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلم نو داخل دے پا ذہن کی یو خا نظریہ وا یو خکارو چھ منگ اللہ تزار نزدی کو قیامت کی چو گورو خو دا خو منگ غٹ شرک کرے دے زکر چھ عبادت خدا اللہ نا سوا دا بلچا جائز نہ دے نو دی ته د خپل عمل پته ولګي به او هدا هم خطا شي یاره یا علما وی دی بس ګناونه وکړل او خیال به داو چې توبه به وباسو نو مر پراغه او توبه وی نستا ال ته به پته ولګي چې دا خو توبه ته وزګار نشو مخې سره را نساو وتعالى الله الله نو دی وجنا یو عالم دی سفیان ثوری سے دی وی چې محمد ابن منقدر چې کوم دی دا اکرمه ابن عمار وی محمد ابن المنقدر چې دی نو بیمار شو او جړلې ځن کدن وخت کې سمې جړل نو سفیان ثوری سے ورته ویل چې دا دومره جاړې ولې نه چا ورته ویل سفیان ثوری نه بل چا ورته ویل دا ولی جاړې دومره ته خو دومره نیک سړی تیر شوی او دا اوس دومره پریشان یو یریږي دا ولی هغه ویل یاره یریږم په دې چې اسنه زه یم چې مانی کی کړی دا او قیامت کې د الله دربار کې پیش شم او هغه می ګناه کړی دا آیت وی بدالو من الله ما لم يكونوا يحتسبون اسنه چې زه یریږم په دې چې زه هغه ګناه ما نشوي چې ما په د ګناه اراده نه هغه ګناي او الله مې راونه نسی خواسانا مانا اخکارا بشیدی تا دا اللہ طرف نا غازابونا چر دیور بانی سر گمان نو
وبدا لهم افکار بشدیت سیئات و جزاگانی ما داغی کسبو چې کوم عملونه کړي وحاق بهم راگیر بکی دی لرا ما کانو به یستهزئون سزا داغی چې ودی پای پورې چټوکې کولې زجر کله چې ورسېږي انسان ته ضرر تکلیف دعانا را بلی منګ لرا نو بیا چې کله ورکو منګ هغه ته نعمت زمنګ د طرفنا قال نو دی وی انما اوتیته علی علم یقینا راکړې شوی دی دا ماته د علم په وجه باندې دا زما کمال دی وی علم را سره لکه قارون چې ویلی الله وی خوس ماته نسبت نه کې علم ته نسبت کې بل هي فتنه الله وی بلکې دا نعمت یو امتحان دی لیکن اکثر د خلقنا لا علمون نبیږي قد قالها الذين من قبلهم فتحقیق سره ویلی و دا خبر هغه کسانو چې مخکې دینو فما اغنا عنهم نو اس پیدا ورنکړه هغه ته یا ما استفهام ما نافیه اس پیدا ورنکړه یا ما استفهامیه س پیدا ولا ورکړه هغه چې د کم کسبونه کول کم عملونه کول فاصابهم سیئات ما کسبوا ورسید لاغی ته سزاګانې داغي چې کم عملونه کړیو والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې شرک کړي د موجودونه سيصيبهم سیئات ما کسبوا زرد چې ورسیږي ته سزاګانې داغي چې کم عملونه کړی دي و ما هم بمعجزین ندی دی کمزوری کون کے اللہ لرا اولم یعلمو ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر دلیل عقلی آئے دے نہ پوئیگی یقیناً اللہ تعالیٰ پرا خیر رزق چالا چوغواڑے و تنگئی یقیناً پدے کے خام خانہ خید عبرت دی داغی قوم دا پارا چھ ایمان لری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ترغیب توبیتا او د دې ځای نه څلورم باب د آیت وشپې ته پورې په دې کې اول ترغیب د توبې ته بیا ترغیب د قرآن ته بیا تخویف اخروی دی بیا زیر دی او بیا وم دلیل عقلی او بیا دلیل وحی او دعوت توحید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وای چې زما بندگانو هغه کسانو چې تاسو زیاتې کړې دې په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کېږي د رحمت الله نه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله معاف کوي ګناهونه ټول لرا دلته الله وی چیر څومره ګناهونه د نشوي منا امید کېږي یقینا الله ټول ګناهونه معاف کوي دلته یو خبره یاد ساته اشکال دی هغه دا دی چې سورۃ النساء کې دو ځله ویلو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله د شرک بخنه بالکل نه کوي د شرک نه ما سوا نور ګناونه چې چاله وغواړي نو معاف کوي نو یا خود سی وایا چې یا عبادی الذین مراد مومنان بندگان چې شرک نه دی کړی ښا نو چې شرک نه کړي نو د الله د رحمت نه امید کیږي ډیرم ګناګار دی کنه خو الله غفار دی ښا بخنه کون کې ډیر زیات الله مهربان دی کې دې شي د الله رحمت په جوش کې راشي او الله وي زمړه شرک نه دی کړي نو بس چې شرک نه دی کړي د توحید په وجه مې معاف کړي جنت ته ماشاءالله پوښي یا عبادی الذین اسرفوا نو هغه مؤمنان بندگان چې هغه سری شرک نه ځان ساتلې او نور ګناونه تي شوی نو کې دې شي چې الله یو ته معاف کړي خو کدا بل معنا شي چې شرک هم پکې داخل شي کنه چې ای زما بندگانو چې تاسو په ځان زیاتی کړی په ګناونو کولو سره که شرک هم در نشوي نو دلته بیا مطلب دا شي چې ای زما غ بندگانو چې تاسو په ځان زیاتی کړی دي ګناونه هم کړی دي شرک هم کړی دي کفر هم کړی دي نور ګناونه هم کړی دي دا الله د رحمت نه بیا منا امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا ای بالتوبه الله ټول ګناونه معاف کوي خو شرط بدای چې توبه الله توبه صحیح دا ته کیو سره سیوا کوي په توبه باندې الله شرک معاف کوي کنه معاف کوي خو دنیا کې په توبه آخرت کې نه خورا او په توبه باندې الله کفر هم معاف کوي په توبه باندې الله تمام ګناونه معاف کوي چې انسان الله ته صحیح توبه وباسي نو بیا په توبه باندې ګناونه معاف کېدل مراد شي ښا
ان الله ابن کثیر یغفر الذنوب جميعا المراد انه یغفر جميع ذلك مع التوبه. ابن کثیر وی او بیا د قران آیتونه به ډیر شی ذکر کړی دي. توبې سره الله ټول ګناونه معاف کوي. ثوبان د نبی علیہ السلام غلام رضی الله تعالی عنہ هغه چې وی چې نبی علیہ السلام نه یو ځل ما واوریدل چې نبی علیہ السلام ویل چې ما احب ان لی الدنیا وما فيها بهذه الايه. دا سي آیت ده کدا ټول دنیا او د دنیا کې چې څه شی دی هغه مال سوک را کوي کنه د دې آیت په مقابله کې مې خوښ نه دي. دا مې خوښ دی ولی چې دې کې ډېر لوی بشارت ده کنه چې توبه وباسه نو د کونډې زوی څه خو گویا دومره لوی جرمونه دي کړي نو داخله خو دې نه ماتېږي. توبه وباسه کنه الله به تاسو به سماپ کی ګوره جرګې ته ضرورت نشته او تاوان د نه پکې نه غواړي بل څه نه غواړي بس ته وی الله ما نه غلطي شوی دا زما توبه دا بیا به نه کوم. الله وی بس بنده ما معاف کړی ځه. خان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وای چې زما بندگانو کسانو چې زیاته کړي دی په خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د رحمت د الله نه. یقینا الله یغفر الذنوب جميعا معاف کوي ګناهونو ټول لره او د الله له بخنه کوونکې مهربان. وانیبوا الی ربکم راو ګرځي خپل رب ته واسلموا له غاړه کې دی الله ته مخکې داغې نه چې رابشي تاسو ته عذاب بیا به ستاسو امداد نشي کولی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم تابع شي د ښایسته او هغې چې نازل کړی شوي دي تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه. احسن قرآن ټول احسن دی. ښه مخکې د هغې نه چې رابشي تاسو ته عذاب ناڅاپه او تاسو به نه پوهېږئ ان تقول نفسنا الله وی مخکې نه مې خبر کړی د دې وجې نه چې ونه وی یو نفس بیا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله هی ارمان دې زما په هغې چې ما کم کمې کړی دی په طاعت او تابعدارۍ د الله کې. وان کنت لمن الساخرین او یقینا یم زه د ټوکو کوونکو نه یعنی ما دنیا کې موحدینو پورې ډېرې ټوکې کړې وي. او تقول یو نه وی یو نفس لو ان الله هدانی که چېرته الله هدایت کړی ماته خامخا وم زه د متقیانو نه. او تقول یو نه وی یو نفس حین تر العذاب چې کله ویني عذاب لره کوي ما د پاره واپس تل دنیا ته نو شوی به هم زه د ښایسته عمل کوونکو نه. بیا به ارمانونه کوئ نو مخکې نه الله ځکه حکم راولېږي چې عمل وکړئ. بلا قد جاءتک آیاتي الله وایي داسې نه ده لکه څنګه چې ته وایې بلکې تا ته په تحقیق سره راغلي زما آیاتونه نو تا نسبت د دروغ کړی هغې ته او ځان دې غټ ګڼلی او وی ته د کافرانو نه انکار کوونکو نه تخویف اخروي. پر ورځ د قیامت باندې ویني به هغه کسان کذبوا علی الله چې دروغ ویلي دي په الله مخونه د هغې به مسوده تک توره مخونه به تک تور شوي. الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین آیا نه دی په جهنم کې ځای د تکبر کوونکو بېشکه چې دی. کذبوا علی الله په الله یې دروغ ویلي دي که نه. وصفوه بما لا یجوز علیه د الله یې هغه صفتونه کړي چې د الله د شان مناسب نه وو. څه مطلب دی؟ کله وی الله شریکان دي کله وی د الله نایبان دي کله وی د الله صفتونه مخلوق له ورکول د دې خلکو مخونه به توري. وینجي الله الذین اتقوا بمفازتهم زیره خلاصوي الله کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه په سبب د کامیابی د هغې باندې نه به یې رسېدلي هغې ته تکلیف او نه به دی غمجن شي. الله خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. دلیل عقلی الله خالق د هر شي دی او د الله په هر شي دی ذمہوار. له مقالید السماوات والارض د دې الله اختیار کړي چابیانې د اسمانونو او د ځمکې دا بل دلیل. او هغه کسان چې کفر یې کړی دی په آیاتونو د الله دغه کسان هم دی دي تاوانیان. قل فغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون تفرید په تیر شو دلایلو وای بغیر د الله نه حکم کوي تاسو ماته چې زه به عبادت کوم ای جاهلانو. ولقد اوحی الیک وإلى الذين من قبلك ولقد اوحی الیک دلیل نقلی او دلیل وحی پر د شرک.
په تحقیق سره وحی کړی شوی د تا ته نبی او هغه کسانو ته چې ستانه پخواو د څه خبرې لئن اشرکت لیحبطن عملک که شرک دی وکنو خامخا برباد بشي ستا عمل او خامخا شی به ته د تاوانیانو نه معلومه شو چې شرک ډیر ناکاره شی خدای نه خواسته که نبی وکړي عمل بربادیږي بل الله فاعبد وکن من الشاکرین بس بلکې د یو الله عبادت کا او شکر گزارونه د الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه اوس پنځم باب دې تر اخره په دې کې تخویب اخروی دې تفصیلا او زیر دې تفصیلا او په اخر کې دعوت توحید او تخویب او زیر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه دې قدر نو کړه د الله مناسب قدر داغه څنګه چې د الله حق دی هغه شان عزت د الله ونه یا دې نه دې په جندل الله په صحیح په جندل سره ولې چې د الله سره شریک پیدا کړ یا دې تعظیم نه دې کړه د الله مناسب تعظیم داغه والارض جميعا قبضته يوم القيامه دازمکه ټوله په قبضه د الله کې پرز د قیامت باندې والسماوات مطویات بیمینه اسمانونه راغون شوی به په لاس په خلاص دا کما یلیق بشانه سبحانه پاک دی الله وتعالى او چد عما یشرکون دا غنه چې دی الله سره شریکان کوي ونفخ فی الصور وکيب ولې شپشپلې کې فصعق من فی السماوات اول شپلې دینه مراد ده بیهوش بشی امړه بشی هغه څوک چې اسمانونو کړي او هغه څوک چې ځمکه کړي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وی غواړي الله دا هغه نمړه کوله مراد ته حوري او غلمان دي د جنت ثم نفخ فيه اخرى بیا په کې والے شي په دې کې بلزلا سلويخ کاله بعد په پلش پېلې والے شي فاذا هم قيام ينظرون ناسا پدې ولال به چې یو بل ته وګوري واشرقت الارض بنور ربها رنا بشزمک په نور د رب داغي باندې په حکم په انصاف د رب داغي په حکم د رب داغي ووزع الكتاب او کې به خدایشي کتاب یعنی عمل نامه وجيء بالنبيين راب واستې شي پیغمبران او شهدا او شهیدان چې په امتونو بغوایانه کوي وقضي بينهم فیصله وکړي شي د دې په مینس کې یا وشهدا او گواهان فیصله وکړي شي د دې په مینس کې په انصاف او دای باندې ظلم نشي کولای او فیت کل نفس ما عملت پورا بدل باور کې شر اریو نفس تداغه چې کوم عمل کړي او دا الله خپوا دې باغ چې دې کوم کارونه کول وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا بو بدل شي او بشړل شي هغه کسان چې کافران دي اوس د عذاب اخروی بیان بو بدل شي معنا او بشړل شي معنی ته ګوره خان دلته معنا کوم او بشړل شي هغه کسان چې کافران دي جهنم ته زمرا ډلې ډلې دی بنځو پرشته به وي او ورشړي به حتا اذا جاءوها تر دې چې کله راشي د جهنم ته فتحت ابوابها کلاو کلیشوی بی کلاو بکلیشی دروازه داغی چه دی راشی وقال لهم خزنتها وی بدیت چوکیداران د جهنم علم یاتکم رسول منکم ای نور آغلی تاس دا پیغمبران ستاسو د جنسنا چی لسته وی پتاسو زمانگ آیات ربکم آیاتون در رب ستاسو او یرولی وی تاسو د ملاقات در از ستاسو نچه دادا وی بدی بیشک لیکن ثابت شو و کلمه دا عذاب پکا پیرانو وقيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها وبویل شي دن شي قیل نکره راوړه کنه عموم ته اشاره ده هر طرف نه باواز راځي وبویل شي دن شي دروازو د جهنم ته مې شوي دی پای کې پس ډیر بد دی زیر تکبر کوونکو وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا روان بکړي شي کسان چې ځانې بچ کړي دي د خلاف د خپل رب نه جنت ته ډلې ډلې مولانا صاحب د جهنميانو بارکیم سیق الذين وي د جنتیانو بارکیم وسیق الذين وي خودي سوخ کې فرق دی ښا جهنميان به نزي جهنم ته نو پرشته به وته کو ونیسي
او غرب به تې وباسي دی به ورته کله د یو ټوټې مخامخ کې او کله بل او بس په ټېلو ګسو به رواني ډېر د بېعزتۍ تلل به او مسلمانان مؤمنان موحدین چې جنت ته ځي نو دی به دا جهنمیان به پیاده رواني او مؤمنان چې کله جنت ته ځي که نه چې چا د شرک نه ځان ساتلی و دی ته به وایي چې کښېنئ تاسو به نه ځئ پیاده دی له به سورلۍ راوستی شي او په هغې سورلو باندې به ورکېنولی شي او فرشتې به هغه سورلۍ شړي جنت طرف ته او هغه سورلۍ به رواني ښه نو د دواړو تلو کې ډېر فرق دی یو نځي او فرشتې وی او غربۍ او شړي جهنم ته او مؤمنان او متقیان دی به د عزت په شکل کې جنت ته روان شي لکه د سړي چې خاص میلمه راغلی دی استقبال کې ورته ولاړي ګاډی ورپسې بوتلی او ورته وایي چې دې مخکې صف کې کښېنئ او هغه ګیټ هم دی نه کولاوئ هغې ورته را کولاو کړي او بیا یې هغه ور بند کړي او دلته وایي ته بېغمه ډډه ووایې شي ورته بیل چالو کړي خیال دی څونه د عزت لري نو دا به جنتیانو له به سپیشل سورلۍ راوغوښتی شي او دوی ته به میدان محشر نه وي چې په دې سورلو کښېنئ سورلۍ به جنت ته روانې شي د عزت لل به یې ښه روان بشي هغه کسان چې ځان یې بچ کړی او د شرک نه یرې کړې وه د خپل رب نه الی الجنت زمرا جنت ته ډلې ډلې حتی اذا جاؤها تر دې چې کله راشي دی هغې ته وفتحت ابوابها هلکه مخکې پکې وو نه د جهنم ذکر چې و نو فتحت ابوابها یې ویله او د جنت ذکر چې راغی نو وفتحت ابوابها یې ویله نو یو خبره خو هغه مشهوره نکته ده که نه د جهنم دروازې څو دي ودي او د جنت دروازې به اتئ او عرب چې کله اتو خبر راشي نو هغه پکې وو ذکر کوي واوې سمانیه چې ورته وایي نو ځکه و فتحت کې وو راوړه او یا دا نکته ده چې جهنم دروازه به د مخکې نه کلاو نه دی چې راشي که نه एकदम به دروازه ورته کلاو شي مخکې نه دروازه ځکه نه کولاوي چې بړاس بیا راکمیږي جهنم کې که نه لکه چې تا اوس بټۍ چالو کړې د ور دې کلاو کړې نو بټۍ کله ګرمي ور چې ورپسې بند کړي که نه نو بیا بټۍ ډېره ګرمېږي نو د جهنم ور به بند وي اور به بلیږي نو ښه به ګرمي نو چې دی ورشي که نه او دی ور ته ورنږدې شي بلکل نو چې څنګه ورته ور کلاو کړي نو هغه اول بیا هغه بړاس ووایي نو دا یو عذاب شو چې وردننه کې هغه لا بل عذاب دی او جنتیان چې جنت ته ځي نو د جنت دروازه به مخکې نه کلاوي نو چې دی ور رواني که نه نو چې څونه مخکې کېږي دونه به خوشبویانې سیوا کېږي څونه مخکې کېږي دونه به مزه سیوا کېږي د دوی راړه به باغ باغي پوه شوې مخکې نه خوند او مزه به وله ورکوي الله وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها تر دې چې کله راشي دی دې جنت ته وفتحت ابوابها او حال دا دی چې کلاو شوي وي دروازې د هغې حدیث کې راځي د 40 کاله مزل چې جنت ته پاتې ګڼه لا دومره لري او سړی دلته روان نو خوشبويي به ورته راځي چې دومره لري خوشبويي ځي نو هغه دننه به پکې څونه خوشبويي وقال لهم خزنتها وای به دې ته چوکیداران د جنت سلام علیکم د جهنم چوکیدار چې دی د هغه نوم دی مالک او د جنت چوکیدار چې دی د هغه نوم دی رضوان خان وقال لهم خزنتها دې سره نور مرګري وي وای به هغې ته چوکیداران د هغې سلام علیکم سلام دی پتاسو طبتم خوشحاله اوسېږئ یا بله معنا طبتم تاسو دنیا کې ښایسته عمل کړو ښایسته بدله درته ځکه نن میلاویږي فادخلوها دننه جنت خالدین ہمیشہ وی پدے جنت کے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وای بده صفاتونه د کمال دی الله غزاد لرا چې رښتینی کړي او موږ سره خپل وعده او ورثنا الارض او په میراث کې را کړي او موږ تزمکه د جنت نتبوأ من الجنه حيث نشاء اسی ګمنګ زه حاصل او د جنت نا کم نه کې چې زمنګ خواخی فنعم اجر العاملین پس ډیر خدای اجر د عمل کوونکو وتر الملائکه حافین من حول العرش ویني بت پرشته حافینا چې ګره اچون کې وای من حول العرش د غیر چا پیر د عرش نا پرشتي بد عرش نه غیر چا پیر ولاړي یسبحون بحمد ربهم تسبیح وی سره د صفاتونو د خپل رب وقضی بینهم بالحق
فیصله به وکړی شي د دې په منځ کې په انصاف. وقیل الحمدلله رب العالمین، وبه ویلی شي حمدونه دی الله لره چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. وقیل کی اشاره د عموم ته، هر طرف نه به چغې شي. فرشتے بوئی الحمدللہ رب العالمین، مومنان بوئی الحمدللہ رب العالمین، د جنت حور و غلمان بوئی الحمدللہ رب العالمین. عموم ته اشاره د هر طرف نه بچ دینو د الله د حمد او ثنا چغې شروعي. نو په صورت کې بیانو رد شرک فی الدعا، دعوا رد شرک فی الدعا چې یو الله را مدد کوي او د الله نه سوا نور مخلوق مرا مدد کوي. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ګورئ په د اخر کې یو اعلان واورئ. ما مخکې ویلو چې زمونږ به انشاءالله په 25 رمضان د اتوار په ورځ سحر اتنمي یا خوشه لږ وروسته دا ټایم باندې به انشاءالله زمونږ درس شروع کیږي د ختم. نو یو خو چې ټول ملګري د دغې نه خبري، بل موږ سره په دې درس کې الحمدلله ډېر کسان شریک دي. دې وخت کې تقریبا 4 کورونو ته تارونه تللي دي. یو دلته ممریز دي ځای ته، یو د امیر صاحب ځای ته، یو دلته د مدرسه چې کومه ده د ابزر دي، او بله باغونو ته. دا 4 کورونو ته خو تارونه تللي دي. او نور په دې کلي کې او په نورو ځایونو کې اکثر داسې دي چې د موبایل په ذریعه باندې چې موبایل ته خلک لوسپیکر ته یا پیټۍ ته ولګي او په هغې کې د محلې او د ګاونډ زنانه یا نارینه راجمع کېږي او هغې په ذریعه باندې هغې درسونه اوري. نو دا اوس موږ ته پته نه لګي چې سږ کال په درس کې څومره کسان موږ سره شریک وو. نو دا یو ښه خبره چې سړي سره ریکارډي چې سږ کال دومره کسان درس کې زموږ سره شریک وو. نو دا جماعت کسان خو زه سړي ته ښکاري مخامخ دي، خو دا د پردې نه اخوا چې څومره دي، یعنې زنانه او بعضې نارینه چې هغه بهر دي، یعنې مطلب نورو ځایونو کې دي. نو یو خو هغې چې یو سړي ځان له موبایل لګولی یو کسي، هغه خو په چر څومره هغه خو بس وي دي. خو هغه چې کوم اجتماعي کسان موږ سره درس کوي، نو که هغې داسې وکړي چې دا خپل تعداد راجمع کړي، نو دا به ډېر ښه. مطلب اول د دې مدرسو والا د خپل تعداد چې دا 4 کورونو ته تارونه تللي دي، دی دا خپل تعداد چې دی نو راغونډ کړي او په یو لیست یې ولیکي او موږ ته یې راولیږي چې په دې کورونو کې څومره زنانه درس ته ناستې وي. خو صحیح تعداد چې دروغ پکې نه وي، مبالغه هم پکې نه وي، او هسې په توک باندې حساب هم نه وي چې شمارلې نه وي او هسې چې دی نه ووایي دومره دي وشمېري او بیا هغه په چټ ولیکي او موږ ته نمونه دې نه لیکي، صرف دا تعداد دی ولیکي چې پلاني کور کې چې زنانه جمع کېدې نو دومره وي، پلاني کور کې دومره وي. دویم چې څومره زنانه د درس د نیټ په ذریعه باندې اوري. په دې کلي کې ما ته پته ده ملګري وایي چې 8 ځایونو کې داسې دي چې زنانه هغه را جمع کېږي او ځان ته د موبایل نیټ نه لګولی او هغې ته یې پیټۍ لګولي او هغه په کورونو کې ټولې زنانه د ګاونډ را جمع کېږي او اوري. نو هغه چې څومره زنانه دي کومو ځایونو کې، نو که هغې هم داسې وکړي چې خپل ځایونه ولیکي چې پلاني کور کې موږ نیټ لګو، موبایل لګو او په هغې کې دومره زنانه موږ سره درس کې شریک وي، د هغې تعداد ولیکي او موږ ته راولیږي، نو دا به انشاءالله ډېره ښه. چونکې د خوشحالۍ خبره ده چې څومره ډېر خلک یې واوري، نو دونه به ډېر ثواب الله موږ له راکړي، ډېرو خلکو ته پیدا ورسي. نو دا چې څومره کسان دي، نو دا که چا سره لږي او که چا سره ډېري، دا مه وایئ چې ګنې لږي دي نو موږ یې څنګه ووایو. مطلب که 10 که 20 که 30 او که چا سره په سوونو ناست دي، هغه ټول راجمع کوي او موږ ته ووایي. کوم که داسې چې هغه د کلي نه بهر مطلب دلته د هغې چټ راتلل او لیست راتلل هغه ګرانېږي نورو ځایونو کې، لکه دا درس خو ټول دنیا کې خورېږي، بهر ملکونو کې، په پاکستان کې، نورو ځایونو کې، بهر نور ملکونو کې. نو دا خو لرې ځای پورې خلک کتی شي، نو هغې د بیا د دې مطلب د نیټ په ذریعه باندې خپل تعداد راولیږي، د موبایل کې راځي بیا که نه هغې کې دې ولیکي چې زموږ په فلاني ځای کې مدرسه ده یا کور دی او په هغې کې دومره زنانه یا نارینه په درس کې شریک دي. بل ما ویلي اوس لیسټونه خو راغلي دي، خو دا بیا زه ملګرو ته حواله کوم، ما سره خو ټایم نه وي، د ورځې ټوله ورځ درس وشي، د شپې اکثر په بیانونو کې یو، نو یو ټایم بیا ما ته داسې نه میلاویږي چې زه هغه سندونه بیا تاسو له ډک کړم.
پای کې نمونه ولیکم پته ولیکم ما به زه چاته حواله کوم چې هغې برابر کړي زما نه به صرف آخر کې زه خپل دستخط په هغې باندې بیا کوم نو په هغې بیا وخت لګي نو که تاسو بیا په آخره کې رالیږئ نو بیا به موږ ته ګرانېږي څه لیسټونه راغلي دي خو که د چا لیسټونه پاتې نو هغې د زر تر زره خپل لیسټونه راولیږي چې بیا وروسته ګیله نه کوي چې یاره موږ لیسټ رالیږلی و زموږ سند خو موږ ته میلاو نه شو نو بیا په هغه سر وخت کې چې مطلب وخت نه نو بیا موږ ته هم ګرانئ چې هغه بیا برابرو او تاسو له تیارو نو وخت به لګي نو مخکې نه دې دپاره ښیي چې بیا هغې خپل ټایم له سندونه هغه تیاري بل به دا کوئ چې کوم چا له سند پکار وي نوم یې لیکلی چې هغه خپل نارینه هم رالیږلی او دلته مخکې ناست دي ولې که چېرته یو سند یو زنانه یا نارینه غواړي او د هغې دلته بیا څوک نه موجود مطلب هغه په زنانه خو نشي راتلی ضرور څوک به چې نارینه نه نو هغه سند بیا دلته پروت نو اکثر ګډوډ شي نو کوشش به دا کوئ چې څوک سند غواړي چې د هغې د طرف نه یو نماینده دلته موجود وي چې هغه ډایرکټ بیا د هغې په نوم باندې راپاسي او هغه خپل سند اخلي نو یو تعداد خپل راغونډ کوي او بل چې دی نو د سندونو دپاره چې چاله پکار وي نو هغې خپل لیسټ او نومونه هغه زر تر زر راولګي سند کې خپل پته تاسو به لیکئ نوم به تاسو لیکئ هسې نه مطلب یعنې پته به ولیکئ چې که نوم تاسو غلط لیکلی او په سند کې م غلط نوم راغی نو دا بس تاسو خپله غلطي پته م غلطه لیکلې وه او دلته پکې غلطه راغله نو بس تاسو غلطي ښه سوچ ورته وکئ چې نوم صحیح څنګه لیکلی کېږي هغه شان ولیکئ او سند پته چې کومه صحیح ده نو هغه ولیکئ چې هغه دلته بیا په سند کې مو لیکلی شي د ملګرو د هغې ټوپۍ به ټاکړې نه دا زمونږ ډېر خاص ملګري دي ابراهیم بھائی دی او دا نور دی زمونږ درس اوري په کور کې دا پیټۍ هم دی راوړې وه چې زمونږ هغه خپله پیټۍ خرابه شوه نو دا یې راوړه نو دا کله تیزه شي او کله په مزه شي نو پرونو سره هسې ما ګپ ولګو ټوپۍ کې زمونږ بیان ومه لکه ستا د پیټۍ د لاسه مې مرۍ خرابه ده نو هغې غریبانان هغه نورې بلا پیټۍ را روانې کړي دي چې ساونډ سیسټم چې تا ته تکلیف مرۍ ته نه دومره تکلیف یې وکړه یو دعا دی ته وکئ چې الله پاک دی له په کور او مال اولاد کې خیر او برکت واچي والله شرعي حاجتونه پوره کړي والله مشکلات ختم کړي نو دا دومره مشکل دی برداشت کړه الله دې ټول مشکلات ختم کړي نور چې چاته څومره مشکلات او تکلیفونه الله دې ټول امت مسلمه مشکلات او تکالیف ختم کړي دعا وکړئ چې څومره مسلمانان بیماران الله دې ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکړي الله دې ټولو په حال باندې رحم وکړي د چا شرعي حاجتونه الله دې ټولو شرعي حاجات د خپلو خزانو نه پوره کړي د چا مشکلات الله دې ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي په دې رمضان کې ډېر غمونه وشو ډېر خاص خاص دوستان زموږ وفات شو د چا والدي او زنانه وفات شوي دي دعا وکړئ چې الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي زموږ د محله کې نیاز محمد بھائی د ولی خان دی والده او دارنګې د جنګریز دی والده دا وفات شوي دي او نورې زنانه او نارینه په دې کلي کې او په بار ځایونو کې وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو سره د رحم معاملې وکړي او الله دې د دې درسونه او د دې تکلیفونو پوره صلې او بدلې هغې ته مو رسوي او الله دې د هغې هغه جهانونه ښایسته کړي نور چې څومره مسلمانان وفات دي هغه زموږ والد صاحب او که باباګان دي دواړه د مور طرف او د پلار طرف او نور مسلمانان د دې کلي او د عامو مسلمانانو رشته داران څوک وفات دي چا والدین وفات دي رشته داران الله دې د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي او الله دې هغې ټولو سره د رحم معاملې وکړي دا ملګري د دې محلې او د دې کلي د طلباو خدمتونه کوي واړه بچي رالیږلي او هغه د دې خدمتونه کوي دی له د چای او د ډوډۍ غم کوي د دوی د جامو او د دوی د بسترو غمونه یې کړي دي الله دې د ټولو مسلمانانو په کورونو کې مالونو اولادونو کې خیر او برکت واچوي الله دې د هر قسم شر او فسادونو نه وساتي الله دې دا باقي ورځې د درس په خیر او عافیت سره تېرې کړي او الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي او دا درس دې الله په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.